الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد خبره دې ته رسېدلې وه د 11مه قاعده وه څومره قاعده ده لکه 11مه قاعده ده چې الأصل في الواجبات عدم دخول النيابة إلا بدليلين اصل په واجباتو کې دا ده چې دې کې نیابت جایز نه ده مګر په دلیل سره په دې قاعده باندې څه دلیل ده په دې قاعده باندې قرآن آیت دلیل دی الله رب العالمین قرآن کې فرمایلی دی وان لیس للانسان الا ما سعى ور نو مؤمن د انسان د پاره هغه څه دی کوم چې دې څه چې وکړو هغه وکړو د قاعده په دې باندې دلیل دی اوس وګوره دې قاعده لاندې چې څومره دغه راځي عبادات راځي لکه مونځ شو دغه شانتي ایمان شو دغه شانتي قرآن تلاوت شو دا څوک د چا د پاره نشي کولی دا څوک د چا د پاره نشي کولی اوس که ته داسې وایې چې زه مانځه دپاره پیسې ورکړم ته یې ده که نه خلکو ته چې ما دپاره مونځ وکړي دا نیابت درنه جایز کېږي نه یا زما غلامان دې مونځونه وکړي دا نه ده صحیح دغه شانتي زما غلامان دې تلاوت د قرآن وکړي او ما ته یې وبخي صحیح ده که دا هم جایز نه ده د وجې نه علما ویلي دي چې مړو ته د قرآنونو ثواب نه رسي تلاوت ثواب مړو ته هغه نه رسي ولې هلکه ځکه چې په دې باندې دلیل نشته په دې باندې څه نشته هلکه دلیل نشته او مونږ ویلي چې نیاباتو کې کوم شي چې نیابت جایز کېږي هغې دپاره به ته دلیل راوړې هغې دپاره به ته څه راوړې هلکه دلیل راوړې مړو دپاره قرآنونه ویل هغه نشته دی دغه شانتې حج کول د چا دپاره پوه شې که نه یو مړی دپاره حج کول نو آیا دې کې نیابت صحیح کېږي او که نه کېږي نو صحیح کېږي صحیح ده که نه مړی دپاره نیابت چې کوم دی هغه په حج کې صحیح کېږي پوه شې که نه ځکه چې په دې باندې دلیل شته دی دغه شانتې مریض دپاره او دغه شانتې بوډا دپاره د ټولو دغه دپاره چې کوم دی نیابات صحیح کېږي د دې دپاره څه کېږي هلکه نیابت صحیح کېږي دغه شانتې څوک چې مریض شي او څوک چې مړ شي په هغې دپاره روژه خلق نیوی شي روژه څه شي کوي هلکه نیوی شي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که نه من مات وعلیه الصیام صام عنه ولیه صام عنه ولیه نو هغه ولی دی هغه دپاره څه شی ونیسي هلکه روژه دې ونیسي څوک چې مړ شو او ولی د هغه نه پاتې شو هغه ولی د هغه دپاره څه شی وکړي هلکه روژه دې ونیسي پوه شوې هلکه نو دا کوم ځای کې چې دلیل راشي اوس دې شیزونو کې مونږ ولې نیابت جایز ګڼو نیابت ځکه جایز ګڼو چې دې شیزونو کې هغه دغه شته دی دلایل راغلي دي په نیابت باندې ها نور شیزونو کې کوم شیزو کې نیابت کې دلیل نه ده راغلی هغه شیزونو نیابت بځان نه ثابت دی پوه شې که نه چې هلکه دا هم کولی شو دا هم کولی شي پوه شې که نه ډېر خلک نفلي عمرې کوي عمره وکړي او چاله وبخي بغیر د څه عذر نه چې هغه سړی روغ ومي دا نه دی کول پکار دا څه شی ده لکه دا نه دی کول پکار ځکه چې په دې باندې دلیل نشته چې یو روغ سړی د هغه دپاره څوک عمره وکړي داسې دغه نشته نو داسې عباداتو کې څوک د چا نه نیابت هغه نشي کولی پوه شې که نه کوم ځای کې چې نیابت څوک قول وکړي نو هغه باندې لازم دی چې هغه به څه کوي هلکه دلیل د هغه باندې به پیش کوي دلیل څه کوي هلکه پیش کوي ښه بله قاعده مصنف راوړې ده وایي الواجب العیني افضل من الکفایي واجب عیني چې کوم دی هغه افضل دی د چا نه کفایي نه واجب عیني او کفایي مخکې ما تعریفات کړي وو که نه هغه دی واجب عیني چې هغه هر مکلف باندې ځان له واجب وي او واجب کفایي یعنې چې بعضو ادا کړل نو نور نه حکم ساقطېږي نو دا واجب عیني افضل دی د کفایي نه ولې هلکه ځکه واجب عیني مطلوب دی د هر فرد نه پوه شې که نه مطلوب دی د چا نه د هر فرد نه الله رب العالمین دا د هر فرد نه مطلوب کړی دی او د دې
بعینه د فرد نه چې کوم دی هغه دغه کړی دی مطالبه د هغه کړې ده اوس ته دلیل شو په دې باندې چې دا افضل دی د کفایې نه ولې کفایې کې خو دومره اهتمام نه ده کړی شریعت پوه شوې که نه واجب کفایې کې دومره اهتمام شریعت نه ده کړی ځکه چې په هر چا ادا کړه یو څو کسانو درې څلور پنځه نو د ټول امت نه هغه ګناه چې کومه ده هغه پورته کېږي ګناه چې کوم دی هغه پورته کېږي نو واجب عیني چې کوم دی هغه افضل د واجب کفایې ثمره د دې خبر د اختلاف کله وځي ثمره د اختلاف کله وځي کله چې یو تعارض راشي په ممیز د واجب کفایې او واجب عیني کې څه شي کې لکه واجب عیني او واجب کفایې کې څه شي راشي لکه تعارض راشي لکه مثال یو طرف ته جنازه تیاره ده صحیح ده کنه او یو طرف ته فرض مونځ نو کوم یو بکې فرض مونځ بکې جنازه به پرېږدې پوه شوې که نه جنازه واجب کفایې ده او دا فرض مونځ دی پوه شوې که نه دغه شانت تعلیم او تعلم دا چې کوم دی دا څه شی دی فرض کفایې ده خاص کر کې چې هغه مسایلو کې چې هغه مثال طور پر هغه تحقیقات په دین کې دی او ضروریاتو د دین نه اضافي خبرې دي په دې کې دا څه شی دی لکه دا واجب کفایې دی په دا باندې پوه شو که دا قرآن آیت په دې باندې دلیل دی الله رب العالمین فرمایي چې ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة هر یو ډلې نه یو طایفه لاړ شي طایفې اطلاق په دوه درې څلور کسانو هم کېږي نو تعلیم چې کوم تفقه فی الدین ده دا چې کوم دی څه دی واجب کفایې دی دا یو څو کسان وکړل هغه امت هغه دغه وجوب چې کوم دی د هغه ساقط شو پوه شوې که ساقط شو اوس وګوره تعلیم واجب کفایې دی او د اولاد دپاره دغه کول صحیح ده که نه تربیت کول او یا مثال کې طور ځان مستغنی کول د واجب عیني دي دا څه شی دی لکه د واجب عیني دي نو دې نه به ترجیح ورکړي ښه داسې ځایونه ته تعارض راشي ترجیح ورکړي ها الا بعضې صورتونه داسې دي بعضې صورتونه احوال داسې دي چې هلته کې واجب کفایت چې کوم دی هغه به افضل د واجب عیني دی څه شی دی لکه افضل د واجب عیني څنګه لکه صورت د هغې واوره یو سړی دی هغه بالکل مرګ ته نږدې شوی دی او ته خوا کې ولاړ دی که تا هسپتال ته هغه ونه رسو نو هغه څه شی کې مړ کېږي او دلته مانځه ټایم شو جمع ولاړه ده جمع فرض ده که نه ده فرض ده او واجب عیني ده که نه ده واجب عیني ده ولیکن ته به واجب عیني پرېږدې او واجب کفایي ته ودې پوه شوې که نه لکه عذر د وجې نه بیا جمع ساقطېږي پوه شوې که نه هلته سړی مړ کېږي در پوه شوې دا بعضې احوال داسې دي نور عام احوالو کې واجب عیني چې کوم دی هغه افضل د چا نه واجب کفایي نه پوه شوې لکه ها نو دا قاعده شوله بله قاعده مصنف راوړې ده وایي 14مه قاعده ده ويجوز التطوع بجنس الواجب المخير مع اتساع الوقت وجائز ده تطوع د جنس د واجب المخير نه مع اتساع الوقت کله چې وقت تا دپاره ډېري وقت تا دپاره څه شي لکه ډېري څنګه قاعده ده لکه يجوز التطوع بجنس الواجب المخير مع اتساع الوقت پوه شوې لکه دا قاعده شوله یو واجب دی د هغې کې واجب مخیر دی په هغې کې وقت تا دپاره ډېر شته دی ته کولی شي چې د هغې د جنس نوافل عبادتونه ځان له وکړي پوه شوې که نه لکه مخکې د فرض مونځ مثال مونږ ورکړو فرض مونځ ټایم دی ماسپښین نه والا تر هغه مازدیګر پورې پوه شوې که فرض مونځ ته وکړو ته مخکې هم ځان له نوافل کولی شي او وروسته هم کولی شي مخکې هم کولی شي او وروسته هم کولی شي صحیح شو نو هلته کې چې څه چل دی هلته کې واجب نوافل ته ځان له نورم کولی شي د هغه جنس نوافل ته ځان له نورم کولی شي نو دغه شی نور مثالونه والا لکه مثال طور پر واجب موسع چې څومره عبادات دي پوه شو که نه قضا د رمضان چې مخکې مونږ مثال ورکړو ته دې کې قضا د رمضان په تا باندې واجب دی که نه ځکه نوافل روژې ځان نه نیولی شي پوه شو که نه دا تا باندې واجبه ده واجب موسع دی ستا دپاره دغه شان هر مثال د واجب موسع کې دا څه شی دی لکه هغه ځان لپاره دغه کولی شي ته نوافل عبادتونه د تطوع عبادتونه د هغه ځان دپاره هغه کولی شي پوه شوې هلکه
ها بله قاعده ده سوال سمه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ګوره واجب مخکې تعریف تیر شوی دی کوم شي د بغیر واجب نه تمامیږي نو هغه شی څه شی هلکه هغه شی به هم واجب وي کوم شي نه بغیر چې واجب نه تمامیږي هغه څه شی هلکه هغه شی به هم واجب وي ها ګوره په دې باندې دلیل څه شی دی ګوره دلیل په دې باندې دا دی چې هغه قاعده ده په دې باندې دلیل په دې باندې څه شی دی هلکه قاعده ده چې الوسائل لها حكم المقاصد الوسائل لها حكم المقاصد پوه شئ کنه الوسائل لها حكم المقاصد دغه شان دي الله رب العالمین ګوره الوسائل لها حكم المقاصد په دې قاعده څومره دلیل دی هغه بیانې په دې خبر هم دلیل دی چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب پوه شئ کنه څنګه لکه نبی صلی الله رب العالمین نفي کړی دی دا قربان د مال یتیم ګوره په داسې ویلي داسې نه ولا تاکل مال یتیم داسې ویلي خو داسې ولا تقربوا مال یتیم نفي د قربان نه کړی ځکه چې د نږدې کېدل د یو وسیله د چا دپاره عقل دپاره الله رب العالمین الوسائل لها حکم المقاصد حکمونه ورکړي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبیلا الله رب العالمین څه کړي دي زنا نه منع کړی ده او دا ویلي دي چې زنا ته نږدې به هم نه ورځي هغه وسایل به هم نه اختیاریت چې هغه زنا ده دا ټول دې قاعدې باندې دلایل دي چې الوسائل لها حکم المقاصد دا قاعده به یو ځای کې راشي ان شاء الله تعالی په دې باندې چې څومره دلایل دي هغه په دې خبره هم دلایل دي چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مثالونه دا غي واوره مثال اورته نو ته ان شاء الله تعالی لږ پوه شې لکه مشي تک چې کوم دی دا مباح دی که نه دی تک چې کوم دی مباح دی که نه دی اوس ګرځې راګرځې دا ګرځېدل راګرځېدل تا دپاره مباح دی خو چې کله چې دا تک فرض مانځه دپاره شي دا تک یو وسیله جوړ شي د فرض مانځه دپاره ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب د قاعدې د وجې نه د تک هم واجب دی د تک څه دی واجب دی هلکه صحیح دی که نه ښه وجوب جماعت مونځ فرض دی که نه دی جماعت مونځ فرض دی جماعت مونځ په جماعت کې کېږي که نه بنا المساجد هم واجب شو پوه شئ که نه بنا المساجد نه راوړله په جماعت کې چې کوم دی هغې دپاره منډې تړل دي بنا د مسجد هم واجب شو د بنا مسجد دپاره منډې تړل دي دا منډې تړل هم واجب دي ځکه چې اکثر کو چندې به کې هغې دپاره منډې تړلې وي دا هم واجب دي ښه دې دپاره یو امام نیول دا هم څه شی دی هلکه دا هم واجب دی دغه امام خرچې برداشت کول لکه بغیر د امام نه خو جمع نه کېږي پوه شئ که نه خرچې برداشت کول دا هم واجب دي د څومره وسایل د جماعت سره تعلق ساتي جماعت د مانځه سره دا ټول چې کوم دا واجب دي دا څه شی دی هلکه واجب دي ځکه چې الوسایل لها حق المقاصد پوه شئ که نه ما لا يتم الواجب الا به هو واجب دغه شان د حج په سړي باندې واجب شي نو ګوره حج دپاره اول پاکستان کې تا دپاره شناختی کارت جوړول واجب دي ځکه چې بغیر شناختی کارت نه ته حج نشي پاسپورټ جوړول تا دپاره واجب دي ځکه چې بغیر د پاسپورټ نه ته حج نشي کولی دغه شان د جهاز د ټیکټ غور کول تا دپاره واجب دي هغې نه بغیر ته څه شی کوئ ته نشي تللی پوه شئ که نه هغې دپاره پاسپورټ دفتر ته به ځې هغه تګ هم واجب دی د هغه پاسپورټ دفتر دپاره به دغه ډومیسایل به جوړې هغه ډومیسایل هم واجب وي ولې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب دا ټول وسایل چې کوم دي هغه چې وجوب سره متعلق دي دا به تا دپاره واجب وي د ستا دپاره څه شي دی واجب وي بل مثال واره قرات فی الصلات سورې فاتحه په مانځه کې لوستل واجب دي که نه دي واجب دي ښه اوس راشه یو سړی دی نو تعلم زده کول د فاتحې دا هم واجب شو پوه شو که زده کول دا هم واجب شو ښه که یو سړی ځان په خپله نشي زده کولی یو قاري له ځان له نیول د دې دپاره چې فاتحه مالی زده کړي دا هم واجب دي په دا پوه شو که ځکه ما لا يتم الواجب الا به هو ته قاري نشته دی دلته کې نه راځي تا لپاره ته چې قاري پسې جومات ته ځې نو دا جومات ته تګ هم تا لپاره راځي قاري پسې به ځې پوه شئ که
هغه لټون به کې هغه پس به او خپل فاتحه به کرکې نو الا به سمون صحیح کی دغه شانتي که فاتحه ته لوستل شي خو مصحف نشته نو اشتراء المصحف هم د لپاره څه واجب شي اشتراء المصحف کور کې نه ملاوي هغه بار بازار ته وځي بازار ته تګم څه شي لکه واجب شو خوشاله دا ټول شیزونه واجب دي ځکه چې ما لا يتم الواجب الا به هو واجب وشكنا الوسائل لها حكم المقاصد وشكنا بس خادمنا پورا دي ان شاء الله تعالی نور قاعده